جهنميانو په باره کې د جهنم. نو د هغې نه بعد به زما عزتمندو د مسلمانانو جنتیانو مهمان نوازي وشي او بیا به الله رب العزت حکم وکړي چې یو مجلس تاسو منعقد کړئ. په هغې کې زما عزتمندو مختصرا دا چې یو سټیج به جوړ کړی شي او په هغې کې به غټو غټو سترګو والا هورې راشي او هغې به د الله رب العزت په حمد او ثنا کې نغمې هغه پیش کړي. د هغې نه بعد زما عزتمندو فرشتې به دا درخواست وکړي چې پروردګار خپل کلام د جنتیانو ته واوروي. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با حضرت داود علی نبینا و علیہ السلام تا حکم افرمائی او تبعوی چراشا و زما کتاب زبور تلاوتو کا عزتمندو آقا با دا زبور تلاوتو کی دا دے زما عزتمندو استاسو پا علم کی چه پا دنیا کی دا ټولو نخوک آواز چه اللہ رب العزت ورکڑے و آقا داود علی نبینا و علیہ السلام تو هغې به د زبور تلاوتو کی او د هغې نه بعد الله تعالی به د مجلس ته او دغې مجمع د جنتیانو ته دا خبره وکړي چې د دې نه ته بهترین ښکلې او سریلي اواز واورو. جنتیان به په ها کې جواب ورکړي. د هغې نه بعد زما عزتمندو الله رب العزت په زمونږ او ستاسو محبوب خاتم النبیین حضور نبی کریم ټول وای صلی الله علیه وسلم ته حکم کی هغې به راشي او په سټیج به جلوه افروز سي او د هغې نه بعد زما عزتمندو د سوره طه او د سوره یاسین تلاوت به وکړي. عزتمندو په روایاتو کې راځي ظاهره خبره زما عزتمندو زموږ او ستاسو محبوب دی او اکثریت جنتیان هغه به د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امت دغه ټیم کې به چې کومو صفو باندې دي تشریف فرمای نو د دې دا کرسۍ به داسې پړقېدو شي او په جوماوېدو به شي یو وجد کې به زما عزتمندو راشي چې کله تلاوت ختم کړي الله تعالی بیا ارشاد فرمایي چې زما بندګانو د دې نه ته بهترین ښکلی او سریلي اواز سره کلام واورو. دوی به بیا په ها کې جواب ورکړي. د هغې نه بعد به زما عزتمندو زمونږ او ستاسو رب العالمین زمونږ او ستاسو خالق او مالک هغه به جلوه افروز شي کما یلیق بشانه او د هغې نه بعد زما عزتمندو د سوره انعام تلاوت به شروع کړي. په دغه روایت کې دا خبره ده چې دغه صفې به پړقېدو شي داسې د جنت چې کوم محلات دي هغه به چې کوم دی په وجد کې راشي او پړقېدو به شي او زما عزتمندو ان تر دې چې د الله رب العزت عرش په پړقېدو شي او چې کله اختتام ته تلاوت ورسي الله رب العزت په د خپل چهره مبارک نه پرده لري او خلکو ته به وایي جنتیانو ته به وایي چې تاسو ما پیژنئ زه څوک یم. جنتیان به هغه په خپل فراست سره دا ووایي چې ته زمونږ ربې. الله تعالی به ارشاد فرمایي ها زه سلام او تاسو مسلمانان یې. د الله تعالی یو صفت نوم چې کوم دی هغه سلام دی او د هغې نه بعد به زما عزتمندو الله رب العزت یو جنتی ته مرحبا په خیرالي او سلام به ورته وکړي. څونه لوی اعزاز دی زما عزتمندو. نو دا مجالس د قرآن کریم چې دي که نه جي یاد وساتئ دا د جنت محافل دي د جنت زما عزتمندو مجلسونه دي. دې ته ګوره ډېر په احترام راځئ او کښېنئ او عزتمندو د قرآن کریم ماشاءالله قاری صاحب دی ما ته ووایي چې لږ ساعت کښېنه چې ته زموږ کارکردګي ووینې. ما ورته حضرت موږ ستاسو د کارکردګۍ نه مطمئن یو او ډېر خوشحاله یو ستاسو تعریف په نورو مجالسو کې هم الحمدلله کوو. الله تعالی دې زموږ ټول مدارس داسې په نظم سره راولي څنګه چې حضرت چې کوم دی په ښکلي انداز سره په یو دونه مختصر غونډه کې ځای کې
هغه دونه ښکلی ترتیب چلی. الله رب العزت دې کلیوالو له توفیق ورکړي چې د دې قدر وکړي. عزتمندو دغه قرآن کریم چې کوم دی دا د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم عظیمه معجزه ده. د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر معجزات دي. امام بهقی 1000 معجزات د نبی علیه السلام لیکلي. امام نووي شارح دی د مسلم هغه 1200 معجزات لیکلي. مولانا ادریس کاندیلی رحمت الله علیه هغه په دا اقوال را نقل کړي او د هغې نه بعد بیا ویلي دي چې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم معجزات بې شمار دي. دې باندې به چې ته انشاءالله په بله موقع باندې خبرو. خو زما عزتمندو عرض مې دا کو چې په دغې معجزاتو کې د ټول نه اوچته معجزه هغه د قرآن کریم ده. دا معجزه د قرآن کریم د ټول نه اوچته معجزه ده د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم. او یو خبره ته زما عزتمندو زه دا کوم دا داسې معجزه ده که نه چې څنګه زموږ او ستاسو پیغمبر حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم 1400 کاله مخکې پیغمبر را لېږلی شوی دی. د نن تاریخه پورې پیغمبر دی. د قیامت تر ورځې پورې پیغمبر دی. دا معجزه هم دغه رنګې زما عزتمندو دایمي ده. 1400 کاله مخکې هم دا معجزه وه، نن هم هغه معجزه ده او د قیامت تر ورځې پورې به دغه قرآن کریم زما عزتمندو عظیمه معجزه وي چې څنګه زموږ پیغمبر هغه داسې و چې د قیامت تر سبا پورې هغه زموږ ستاسو پیغمبر دی. دغه رنګې زما عزتمندو دغه معجزه د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هم د قیامت تر سبا پورې. او مختصرا یې درته وایم زما عزتمندو 1400 کاله مخکې کافرانو ته چیلنج و که چېرې تاسو وایئ چې دغه کلام د الله تعالی نه دی نو راشئ داسې کلام پیش کړئ. نن هم هغه ټولو کافرانو ته انس و جن ته دا چیلنج دی او د قیامت تر سبا پورې دغه چیلنج دی زما عزتمندو. نو څنګه چې زموږ او ستاسو پیغمبر خاتم النبیین دی او د قیامت تر سبا پورې پیغمبر دی، دغه رنګې معجزه ولا هم الله رب العزت ورکړې ده. عزتمندو ما عرض دا کو دا کوم درسونه چې کېږي که نه د قرآن کریم د حفظ زما عزتمندو دا په خپله باندې د قرآن کریم یو اعجاز دی او معجزه ده او په عقیدې د ختم نبوت باندې ګورئ دلیل دی حاجي په خپله باندې. الله تعالی فرمایي انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. مونږ دا قرآن کریم را نازل کړی دی او مونږ په خپله دې حفاظت کوو. الله رب العزت د دغې علماو د دغې قاریانو د دغې حافظانو د امت د دغې بزرګانو په اړه کې دا خبره اچولې ده او د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د طرفه دا هدایات دي. زما عزتمندو قرآن کریم یادوي. تاسو وګورئ زما عزتمندو توریت انجیل زبور د صحائفو حافظ به تاسو ته میلاو نه شي، خو زما عزتمندو د قرآن کریم په زرګونو نه په لکونو حافظان دي.